ازنو ډېر مینې سره تاسو ناست وای. الله دې ستاسو ناسته قبوله کړي. تاسو کې که څوک خپل اولاد نه تنګ وي یا اولاد له پلار نه تنګ وي، مور نه تنګ وي، مور له خپلو بچو نه تنګ وي، سړی له ښځې نه ښځه له خاوند نه تنګ وي، یا اولاد د چا کېږي خو هغه دماغي لحاظ سره یا جسماني لحاظ سره صحیح سالم نه وي، نو یوه وظیفه خاصه وکړه درته ښایم. کور کې به مو چین راشي، سکون راشي، مینه محبت به مو راشي، او دې سره سره الله تعالی جل شانه به اولاد چې درکړي صحیح سالم به درکړي، او دینداری باندې مو کور آباد شي. وظیفه درته وښایم او شکرانه به یې که نه؟ زه به بغیر د شکرانې ورور خبر دی ملا سړی یم، تعویض درته کوم یا دم درته کوم، شکرانه غواړم. شکرانه ادا کوئ؟ شکرانه درته ښایم. هغه نه پس یوه بله وظیفه ده چې هغه تاسو وکړو او تاسو ته حلال مال کله رورسي، نو هغه شکرانه به دا وي چې دینی مدرسې، جماعتونه، کونډې رنډې یتیمان، مسکینان، عاجزانو به هم برخه پکې کوئ. کوئ به که نه؟ نو اولنۍ دعا درته ښایم. اولنۍ دعا دا ده چې کله مونږ تاسو اتحیات ووایو، اتحیات کې بیا درود وایو که نه وایو؟ درود نه پس څه شی وایې؟ دعا وایې که نه؟ پنجاب وال وایي رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي، یا اللهم انی ظلمت نفسی. مونږ پښتنو یوه بله دعا راټینګه کړې ده، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروره قرآن او حدیث کې چې څونه دعاګانې راغلي هر یوه ویلی شي، دا به علماو تاسو ته ښایلي. خو یاد وساتئ الله تعالی جل شانو چې د خپلو بندگانو، خصوصي بندگانو، عباد الرحمن بندگانو، په قرآن پاک سورة الفرقان کې تقریبا یوه صفتونه بیان کړي دي. په هغه صفتونو کې یوه دا ویلي الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. دا دعا به وایي. نو تاسو دا یوه دعا درود شریف نه پس که اللهم ربنا آتنا وایئ او که نه وایئ، خو دا دعا خامخا پکې وایئ. یو ځلې کافي ده. دعا ما پسې یو ځلې ووایئ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. که بیا لمانځه کې درنه هېره وه نو لمانځه نه پس یې 3 ځلې ووایئ بیا انشاء الله العظیم لیوني بچي به مو هم الله تبارک وتعالی درته جوړ کړي. او دویم نمبر باندې یوه داسې دعا درته ښایم چې که څوک دا وایي چې زه د الله محبوب جوړ شم، الله خوښ بنده دی جوړ شم، زما تله دی د نیکیو درنه شي، او دا غواړي چې سمندر زګونو هومره ګناهونه هم مې دې هم معاف شي، او دا غواړي چې ما ته باغونه په جنت کې ولګي، او دا غواړي چې مالی لحاظ سره چا قرضه په ما باندې وي هغوی ته ادا کولو توفیق الله راکړي، ما په بل چا وي هغوی ته ادا کولو توفیق ورکړي، او کور کې مې دې پریمانی راشي او حال مې دې ښکلی شي کور کې مالی لحاظ سره. نو سحر سنت و فرض و میز کې که وخت نشو ملاو خیر ده، سحر فرض نه پس 100 ځلې او مازدیګر لمانځه نه پس هم 100 ځلې، اول اخر 11 ځلې که وخت نه و 3 ځلې بیا درود شریف هم ووایئ. دعا به 100 ځلې وایئ سحر او مازدیګر. زه یو ځلې درته وایم تاسو یې راپسې ووایئ
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. دا دعا سلزره او آخری و دعا بلا در تخیم. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه سوک سحر او ماخام سحر یا ماخام وزر دا دعا وائی اللہ پاک بے ٹول مہمات اور ٹول مشکلات پخپل فضل و کرم سرا کافی شی. اللہ پاک بدا دا ٹول مہمات ہونا کافی شی. وزر چه ماخام سو کوئی او سحر وائی دعا یوزر پسی وائی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ تبارک و تعالی استاسو داناستا خپل دربار کی قبول و منظور ہو گئی.